قدرمندو کتونکو په تیر شوي 31 تاریخ چې کومه بده پیښه مخې ته راغلې وه چې کوم چوکیدار هغه چې ډېر په بېدردۍ سره قتل شوی هغه زموږ سره د هغه بچی چې دی هغه ولاړ دی بارالي د هغه سره به خبرې اترې کوو چې یاره دا قتل چې دی دا څنګه وشو د دې په منځ کې څه تکرار شوی په څه وجوهات باندې قتل شوی دی او هغه چې دی نن هغه ملزم د تورو تنبو شاته دی پولیس چې دی هغه ګرفتار کړی دی ټریس شوی دا سره خبرې اترې کوو چې به دې اغله سوی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. لاول خو زه ستاسو د میډیا د رونو ډېره شکریه ادا کوم او بیا خصوصا زه د خپل ډي پی او سوات شفیع الله ګنډافور صاحب اس پی انویسټیګیشن شاسن خان اس پی سپیشل برانچ او بیا د ډي اس پی عطا الله خان او د دبنګ افیسر چې کوم هغه ته زه دبنګ په دې ویم چې هغه د خوازخین نه چې کله بدل شو نو په 3 ورځو کې هغه زما د والي صاحب قاتل چې کوم دغه ټریس کو جناب عبد الله صاحب زما والي صاحب ډېر په بېدردۍ باندې په سی ټي هسپتال کې قتل شوی و چونکې په اعلی سیخ چې کوم دی هغه استعمال شوی و تقریبا 29 ګزار زما والي صاحب دغه شوی ما خپل والي صاحب په روژه کې عمرې لم بولو په 8 روژه باندې به موږ د پاکستان نه تللو 9 روژه به د زموږ په سعودي عرب کې وه زما د والي صاحب پاسپورټ او ویزې هر څه تیارې دي بالکل هغه هر څه زموږ سره اوس هم شته زما والي صاحب بالکل بې ګناه قتل شوی دی هېڅ قسم زموږ چا سره څه زیاتیات څه دشمني هېڅ قسم دې څه خبرې نشته او عمران چې کوم دی نو د عمران زما د والي صاحب سره تقریبا د 3 کالو نه یا داسې مرګتیا وه او د عمران چې څونه د کور جرګې به وي د هغه نه چې به کله ښځه کېناستله یا د هغې د کور چې به څه مسلې وي نو به زما په والي صاحب پسې رالل او زما والي صاحب ته به وي چې یاره زما سره لاړ شه او زما ښځې زما نه کېنولله چونکې عمران چې و هغه د چرس عادي و چونکې زما والي صاحب به مونږ د چرس مرس په اسکل کله نه کله نو دا یو ملګری و یو دوست و د دوستۍ په وجه باندې هغه قتل شوی دی شهید شوی دی نن چې کوم دی دا قاتل چې کوم دی بیګا هغه عبدالله خان چې کوم دی نو ګرفتار کړی دی زه د عبدالله خان او د هغه د ټیم ډېر مشکور یم چې هغه زموږ سره ډېر پړنګ تنګ وخت کې چې څنګه چې هغه راغلی دی همدغه شانتې هغه خپل یونیفارم اچولی او ما ته یې ویل چې دا به زه انشاءالله ټریس کوم. دا راته ووایي چې د عمران او ستاسو د والد صاحب مخکې ته وایي چې دوستانه وه او بیا هغوی ناسته کوله څه وجوهات داسې مخې ته راغلو چې په هغې باندې عمران په تیش کې راغی او ستا په والد صاحب یې داسې تشدد وکړو او بیا چې دی مطلب هغه قتل کړی شو بیا دی فرار شو نو څه وجوهات داسې وو؟ بجل کې فرار شوی خو نو عمران چې کومونه هغه زموږ سره 3 دن په لاسنیوکې هم ناسو خو چونکې موږ ته دا پته نه و چې دا زموږ د والي صاحب قاتل دی او کله چې سی سی ټي وي فوټیج چې کوم دی چې هغې ته مونږ رسایي وکړله چونکې زما د تره زامن او مونږ ټول زموږ چې کوم خپل خپلوان دي مونږ د پولیس سره شانه بشانه ولاړ یو زموږ د ډېر ملګري په دې خفه هم دي چې هغو خبر نه دي چې یاره ستا والي صاحب وفات شوی دی چونکې زمونږ دویم ورځ لاولنۍ ورځ چې چونکې مونږ خپل والي صاحب ښخ کړی دی نو په دویم ورځ زه کیمرو ته په خپله وته یم څونه د انویسټیګیشن افسرانو سره چې دي هغې کې مونږ په خپله ګرځېدلي یو زما تره زامن غفار ستار او رحیم چې کوم دی د چې زما روح جلیل او علیمګیر عرفان دا ټول زما ملګري او ټول زموږ رشتهدار چې کوم دي دوی ما سره شانه بشانه په دغه یو سلسله کې روان او اخري حد مونږ مجرم ته ورسېدو نو لکه نه شو ویلی مونږ اوس که تا ته ووایم عمران چې کوم دی نو هغه خپل کومه خبره چې کوي چې یاره زما د مطلب چې کوم هغه چې کومې خبرې کوي نو هغه زه بې بنیاده دي بالکل بې بنیاده بدلي چې هغه تاسو د هغې بیکګراونډ معلومات وکوئ نو هغه به تاسو ته په خپل هر څه معلوم شي. ډېره مننه کتونکو د بارالي خان خبرې تاسو واورېدې الله دې له زړه صبر وکړي ځکه چې د دې والد صاحب د دې فاني دنیا نه تللی او افسوس او د خفقان خبره خو دا ده چې هغه د عمرې دپاره چې دی اپلای کړی و عمرې ته د دې هغه روان و چونکې د هغه عمرې د تلو نه مخکې هغه قتل کړی شو د هغه ملزم چې دی هغه فرار شو بیا چې دی اوس هغه ګرفتار شوی دی که تاسو وګورئ نو زموږ د سوات پولیس چې دي نو هغه کله چې د ډي پي او ګنډاپور کله چارج اخیستی دی نو هغه په دې خبره باندې فوکس کړی دی چې کوم مجرمان یې چې مطلب هغه په مختلفو کیسونو کې چې دی هغه ککړ وي یا په مختلفو جرایمو کې چې دی هغه ککړ وي د هغې خلاف هغې یو مهم شروع کړی دی هغوی دا د سوات خلکو له دا داد ورکوي دا حوصله ورکوي چې کم سے کم د سوات پولیس چې کوم دی هغه د ښېګړې دپاره چې دی د ولس ته ښېګړې دپاره هغه دلته کې کوټلي ګامونه پورته کوي هغه چې دی منشیات فروش دي که داسې نور داسې واقعیات مخې ته راځي نو په هغې کې چې دی هغې بھرپور کردار ادا کوي او د هغې پولیس ټیم چې کوم دی نو هغه پای تکمیل ته رسي او هغه ملزمان چې دي نو تاسو ته که موږ د دې ویډیو کې مخکې هم وښول چې هغه ملزمان چې د عمران نامې شخص چې هغه د چوکیدار چې کوم هغه قتل کړی و د هغه چې دی هغه ملزم ګرفتار شوی هغه موږ تاسو ته ښیو د هغې سره سره چې دغه کس چې کوم دی چې دا والد صاحب وفات شوی د هغه خبرې هم تاسو واورېدې چې یقینا هغې د خپل ملګري و خو چونکې بیا هم داسې څه وجوهات را مخې ته چې په هغې باندې هغو دې حد ته ورسېدو چې هغې قتل کړو. زما د پروګرام مخفي درسې مالې اجازت راکوي د الله په امان.